رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ډېر زیاتو خوږو عزتمندو مسلمانانو، د ټولو نه مخکې خو د الله رب العالمین لاک شکر دی چې د جمعې دا مبارک ورځ موږ ته نصیب کړه، او دا یو فضیلت والا ورځ ده، اهمیت والا ورځ ده. عام طور د علماو عادت دا دی چې په دې ورځ باندې واعظ او نصیحت کې څه نوې خبرې پکې نه پر دین خبرې، او کېدای شي مخکې ډېر ځله موږ تاسو اورېدلي. خو دا دین د خیرخواهۍ نوم دی، الدین والنصیحه، چې دین خیرخواهي ده. د مسلمانانو په فضلونو کې یو بل ته خیرخواهي وي. د تذکیر په طور باندې، د بار بار یاد دهانۍ په طور باندې علما بیا دا خبرې کوي چې خلکو ته فضلونو کې دا خبرې تازه او هغو عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین چې موږ تاسو دنیا ته رالیږلي یو، نو زموږ او ستاسو دنیا ته راتلل دا با مقصد دي، دا بې مقصده نه دي. ځکه موږ الله رب العالمین پیدا کړي او الله رب العالمین حکیم ذات دی، او حکیم ذات د حکمت نه بغیر هسې کارونه نه کوي. داسې یو کار نه کوي لکه چې انسان نواله ته ته چېرته ځي ویره بازار ته ځم ولې ځې پته نه لګي، بس روان یم. نو دا بې حکمته کار ته ولې روان یې؟ ستا څه مطلب څه؟ یو کار کوي، دکان جوړی، کور جوړی، ولې جوړی؟ بس پته نه لګي یاره جوړوم، روزګار ناست یم دغه چې جوړوم. نو خلک ورته لیونی وایي، خلک وایي دا پاګل دی چې خپل وخت خرابوي. الله حکیم ذات دی، الله هغه کار نه کوي چې پای کې حکمت نه وي. نو الله ځکه وایي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو په دنیا کې څه عبث پیدا کړی، ستاسو د ژوند څه مقصد نشته؟ نه، زما ستاسو ژوند مقصد دی. هغه مقصد الله رب العالمین بیان کړی چې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسان او پیری دا صرف د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړی. د دې زندګۍ مقصد دا دی چې دا زما بندګي وکړي. او بندگی څه ته ویل کېږي؟ نو بندگی یوازې د مانځه نوم نه دی، یوازې د روژې نوم نه دی، یوازې د زکات ورکولو نوم نه دی، بلکې دا ټوله زندگی چې ستا په ژوند کې کوم څیزونه دي دا ما ته د دنیا کار ګڼو، دا مې عبادت دی. که چېرته موږ تاسو د الله حکم وپېژنده په هغې کې، او د رسول الله طریقه هم پکې وپېژنده، ورنه که داسې شي چې دنیا دا کارونه موږ د عبادت او بندګۍ نه وباسو، نو بیا خو الله موږ ته څه وایي چې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان پیدا صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړل، او زما او ستا په نسبت باندې عبادت صرف منځ او زکات او روژه ده. نو بیا خو زما او ستا زندګي غلطه تېرېږي، بیا خو الله زما او ستا نه راضي نه دی. خو نه، اصل کې د دې وجه دا چې زما او ستا په ذهن کې د عبدیت او د بندګۍ تصور ناقص دی. عبدیت اصل کې غلامۍ ته ویلی کېږي، بندګۍ ته ویلی کېږي، او دین دا مکمل ضابطه حیات دی. په دین اسلام اليوم اکملت لکم دینکم، چې الله وایي چې تاسو ما دین مکمل کړی دی. نو دا زما ستا د عقایدو نه، د رسم و رواج نه، د عباداتو نه، د معاشیات نه، د سیاست نه، دا ټول هر څه پکې داخل دی. او د نبي علیه صلات وسلام په ژوند کې دا هر څه تېر شوي. نبي علیه صلات وسلام ته ایمانیات ښودلي، موږ ته عبادات ښودلي، موږ ته معاشیات ښودلي، موږ ته سیاست ښودلی دی، او موږ ته معاشرت ښودلی دی. نبی علیه السلام په خپله واده کړی دی، په خپل انسان و، هغه به خوراک کاوه، هغه به وده کېدو، هغه به روژه هم نیوله، به وده کېده به هم. په دې معاشره کې ژوند هم تېراو، انساني معاشره څنګه چې انسانان ژوند تېروي داسې هغه هم ژوند تېراو. د دې وجې نه خو الله رب العالمین انسان پیغمبر راولی و، ځکه فرشته یې رالیږلی وی. نو موږ به ویل چې یاره دا فرشته دا خو ځکه نیکه ده، دا خو ځکه ګناه نه کوي چې دې په فطرت کې ګناه نشته، دا خوراک نه کوي نو دا به ارام ولې ګټي، دې څه خواهشات نشته دا به زنا ولې کوي. او دا خو الله پیدا کړي داسې ده چې دې نه د ګناه سرزد کېدل ممکن نه دي. نو بیا موږ دا اعتراض کولی. الله فرشته پیغمبر راونه لېږو، بلکې انسان پیغمبر راولېږو چې ما ستاسو د ذات نه او ستاسو د نسل نه انسان پیغمبر راولې، تاسو به دا اعتراض نه کوئ
چې ګور دغه انسان دی د دغه سمدار څه ور خواهشات هم ورسره دي دا وږی کېږم دا تږی کېږم د دې بیبیان هم دي دا په دې معاشره کې ژوند تېروي د دې خپلوان هم دي رشته داران هم دي معاشیات هم دی معاشرت هم دی په دې هر څه کې زموږ یو شان د هغې باوجود د الله نافرماني نه کوي نو پته ولري چې دا انسان په فطرت کې نافرماني او فرمانبرداري دواړه شامل دي که چېرته انسان د الله رب العالمین حکم ومني په دې وجې نه د عبدیت او د بندګۍ معنا دا په جوړ سره پیژندل پکار دي چې عبدیت څه ته ویل کېږي د الله رب العالمین حکم منل په هر چیز کې کته خوب کې د پیغمبر په طریقه باندې ودشه باقاعده به تا اجر میلاويږي دا خوب دا دنیاوي کارګار نشه دا ستا عبادت شو ځکه سال دې بدن پتا باندې حق دی کته د خپل بیبي سره کورواله کې نبی علیہ السلام سنت یاد کا دغه سنت طریقه باندې تا د باقاعده اجر میلاويږي صحابو ته بوز په یا رسول الله په دې باندې تا اجر میلاويږي نبی علیہ السلام ته فرمایل و چې په آرامه طریقه کې نو ګناه ته نه میلاويږي نو خلکو یا رسول الله دې خدا نو چې په حلاله طریقه کې نو اجر هم ته میلاويږي ول اولاد ل رزق ګټل کمایي کول پای کې د حلال او خیال ساتل د حرام رضان ساتل باقاعده د الله رب العالمین بندگی ده دا عبادت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مزدور څخه خیر کو داغه حلال ډیر کلک نبی علیہ السلام په پوه شو خیر ډیر ساتو د لاس ونیو او نبی علیہ السلام له حوصله ورکړه الکاسب خلیل الله مزدور خدای الله دوست ده چې الله دوست شو نو پته چې بندگی د مزدوری کولم د الله عبادت ده رسول الله فرمایل چې کوم انسان خپل اولاد د رزق راوړي د بازار نه او دې په دې نیت راوړي چې دا صدقې په نیت باندې وړم دا باقاعده په باندې اجر ملوي پته چې دا مزدوری کول خپل اولاد د رزق راوړل ما ته د دنیا چیز ګڼو خدا دنیاوي امور نه دي دم د الله بندګي ده دې وجنه الله زکه وې چې ما انسانو پیره صرف د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړل نو بندګي ته کته ویل کی چې په هر ستا په ژوند کې چې کم موړ لازم ته په کوم ځای کې قدم دی هلته پیغمبر سنت وګوره هلته د الله حکم وګوره هلته د الله حکم ماته څه دی دلته پیغمبر طریقه څه ده بس هغه عمل کول د الله بندګي ده لہذا اسلام مکمل ضابطه حیات ده او ځکه الله فرمایل چې اليوم اکملت لكم دینکم تاسو ما دین دا تاسو مکمل کړی دی په دې کې څه نیمګړی څه نه دی پاتې